वो लोग जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने है। दाद चौथ सो रागवाड़म दागलिक तारुफ कमा शात मलगिर रात नरा की आवाज नो तारुफ कमा खुदा अगर पागी बांध डेर जियात माता गुस्सा कीगी उमर के ते मशर मिलम किरा नागा मशर दे जका जमा उस्ताद दे खुद चिदागा कम तारुफ कोम नु दी वजी न कोम च जमा उस्ताद दे माते सबक वेले दे वल्लाह जमा जड़वाड़ी चदागा शख्सियत तारुफ कोम जमुन पाकाबिर को यो अलामा यूसुफ बनौरी रहमुल्लाह चदी मर्दान दे स्मकसरी ताल्लुक सातलो और द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कायदो अलामा बनौरी आग शख्सियत हो च खिलाफत उस्मानिया कम शेख हो द इलम यो समंदरो अलामा जाहिद अल हसन अल कौसरी रहमुल्लाह च आगा उलमाई देवबंद न पेजंदो दाकी दे पबाब कियो इमाम हो द उलमाई देवबंद तारुफ अलामा यूसुफ बनौरी रहमुल्लाह वर्सरे करे हो अलामा बनौरी पटोला दुनिया के द उलमाई देवबंद यो शक्ल खोले او دا آغا علامہ کوثری دا فکر آمین دا اردن یو جوور علم سعید فودا چه دا علم او دا علم الکلام یو امام دی آغا شخصیت دا علماء دیوبند تعارف دا علامہ یوسف بنوری دا فکر آمین زمان استاد محترم کدا مصر علماء کدا دوبئی علماء کدا سعودی عرب علماء چه سنگ بے علامہ یوسف بنوری سر رابطہ ساتلا اکا شانتی زمان استاد محترم سری رابطہ ساتی علماء دیوبند سنگو دا علماء دیوبند خدمات سنگو او زبداغوی نور تعارف سکنگا کوم پا دیر کی ورسری یو سفر کیوم یو عرب ورسری ملاو شو چکلت ورسری گفتگو شروع کا اگا عرب حیران شو تبلیغی جماعت کی راگلیو ویتا اگا وی چرتا دا عربی دی او زبداغی تعارف سو کم پنجاب کے سمناظرینو چکلا منگ لاڑو منگ سر دا سے لاس ملاو کو ما تا خندار آگلے و ما پی جندہ چکلا مجلس کے کی ناستو او دا علمی گفتگو شروع شوا اکا علماء ما بیاولی دو حضرت اس موضوع پر کس نے لکھا حضرت اس موضوع پر کس نے لکھا منگ علماء دیوبند مردان کے اللہ داسی علم را کردے زداغی علمی شجرہ چاگ حدیث ویلی دی دا وفاق المدارس شیخ اور دا وفاق المدارس صدر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ نا اور شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان حدیث ویلی دی دا شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی مولانا مدنی سوکو مولانا مدنی آغا انسانو چی اوزل پرو زبانی ولارو چکل اولیدہ نبی علیہ السلام پرو زبانی گرد و غبار پروتو پاتحیات کی ناستو او دن نلارو پخپل گیر مبارکی روز مبارک صفاکڑا بے ڈڈو والا او بے والا روڑلی اخپل گیر مبارکی او بو کی والا اگرد و غبار اگر دوڑا ٹول لارا او ڈڈو والا چی سنگے او بس کلے اگر حکیم راغو حضرت کیا کر رہے ہو اگر اس کو پیو گے تمہاری میدہ میں زخم ہے تمہارا میدہ خراب ہو جائے گا مولانا مدنی و توی جا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کر رہا ہوں میں تو جنت کی میں نعرہ تکبیر سر بکم سر بلند قادو تک ختم نبوت وارثانی ختم نبوت وی میں تو جنت کی مٹی پی رہا ہوں جا تو اپنا کام کر میں تو جنت کی مٹی پی رہا ہوں مولانا مدنی سو کو چکلے گرفتار کو نبی علیہ السلام روزی تے کتو او دا اشعار وی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر چمکتا رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی آتا ہو وہ شوقی ابو ذر ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ علماء دیوبند علماء دیوبند
او د مولانا مدني سلسله ما ویلې وه تاسو به وایئ چې هغه شخصیت څوک و د علمي مجلس تحفظ ختم نبوت نائب امیر امام المتکلمین مناظر اهل سنت زمونږ د ملګرو استاد محترم حضرت مولانا سجاد الحجابي صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي ستاسو مخې ته د خپل زړه فریاد کېږي خو زه ترې معذرت کوم دا زما د زړه اواز و زه په خپل جذبات ما قابو نشو کولی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والحديث رواه الإمام البخاري في جامعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة بإسلام باني غيورو غيرت مندو مهينو مسلمانان درونو او دی عظیم الشان اجتماع سیرت النبی کانفرنس کے حاضر باش مقتدر و معزز و علماء کرام و طلباء عظام بالخصوص زمون د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مردان سرپرست اعلی حضرت قاضی عمر خطاب سے حفظه اللہ او امیر محترم د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت جناب قاری اکرام الحق سے دامت برکاتهم العالیہ زد دی قابل نیم چې ستاسو مخې ته څه خبرې وکم لیکن د دې حضراتو په حکم باندې د مخمل په کپړه کې د ټاټ پیول لګولو دپاره راغلی په خپله یو طالب علم زما عزتمندو صرف دې غرض سره یو څو خبرې کوم چې الدین النصیحه او کما قال علیه الصلاة والسلام محبوب علیہ السلام فرمایي چې دین سراسر خیر خواهی ده او بیا دا مجلس د داسې عظیم الشان هسته د داسې مثالی شخصیت او پا انبیاء کرام علیہم السلام کی امام سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی منعقد شوے دے چه داوی په ذکر کې چام خپل عیسی واغستان او دا به د آخرت تخلاصي سبب ګرځي دلته تاسو حضراتو دا ناستا او دا قیمتي وختونه چې فارغ کړي دي او راغله
نو الله غیور ذات ته داغه محبوب علیہ السلام غیور هستی وا د الله تعالی دا خبره پټی نه دی د دې ناس ته هغه بدله به خدای پاک د قیامت پر ورځ باندې ان شاء الله موږ لراکې لیکن یو دو تنقیحات ډېر په غور سره وره یو خدا تنقیح دا چې د پیغمبر علی السلام احسانات او داغي فضلونه په مونږ باندې بشمار دي انتهایی زیات داغي تقاضا دا چې د پیغمبر علی السلام ذکر د صرف د یوې میاشتې سره خاص نشي حق خبره دا چې د پیغمبر علی السلام احسانات په ما او تا باندې دونه زیات دي چې د کال په 315 ورځو کې موږ د پیغمبر علی السلام ذکر په هر وخت کې کول پکار او بیا دا د جمهور اهل سنت والجماعت عقیده ده او علماء دیوبند د هغه یو بهترین تعبیر دی د دیوبند عالمان دی یو نوې حزب یو نوې ټوکړه یو نوې ډله نه جوړه کړي یو نوې فرقه نه ده جوړه کړي بلکې د 1400 کالو نه چې د پیغمبر علی السلام نه کومې طریقې په لکاو صحابو اغستري او د صحابونه هغه طریقې تابعینو او د هغوی نه تبع تابعینو او بیا کابرین ان کابرین د سلفو دا موقف مذهب د سلفو طریقې چې مونږ ته را رسېدلي دي نو دې وخت کې د هغې ترجمانان علماء دیوبند نو د علماء دیوبندو دا فرمان دی چې د پیغمبر علیه السلام ذکر د یو میاشت سره خاص کول نه دی پکار هر وخت کې کول پکار دی او د هغې مظاهر هم شته علماء دیوبند کوي داسې تاسو به وینئ په مردان کې مونږ هر کال د دې میاشتې د تخصیص نه علاوه یو عظیم الشان کانفرنس منعقد کوو ختم نبوت کانفرنس چې په هغې کې کم از کم د سامعینو تعداد 1 لاک پورې تقریبا رسی دا د دې دلیل دی چې علماء دیوبند د اهل سنت والجماعت په صحیح موقف باندې روان دي د هغې نه دې سرې مو چې کوم دی اخوا دېخوا نه دي تللی دویمه خبره دا ده چې علماء دیوبند دا فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام د سیرت مبارک ذکر کول د هغوی د ولادت ذکر کول دا د اعظم مستحبات او د اعظم قربات نه دي په کوم مجلس کې چې د پیغمبر علیه السلام د جون مبارک د سیرت مبارک یا د ولادت مبارک ذکر کیږي نو په هغه مجلس باندې د الله تعالی د طرف نه رحمتونه نازلي لکه زموږ د مجلس ته الحمدلله د الله تعالی د طرف نه رحمتونه متوجه د پیغمبر علیه السلام هستی او شخصیت او د هغه عظیم الشان هغه کارنامې چې د هغې ثاني نشه تر راغلی دی نه به راشي که موږ ډېر زیات د هغې په باره کې خبرې وکړو نو د هغې هغه احسانات دونه زیات دي چې خبرې به ټولې په ټولې کمې د یو شخصیت نه ښه تعبیر په لیکلو سره کیدی شي او پیغمبر علیه السلام هغه هستی ده چې په دنیا کې د ټول نه زیات کتابونه د هغې په شخصیت باندې لیکلي شوي یو عالم دی د مصر صلاح الدین منجد نوم دی هغه یو کتاب لیکلی دی په کتاب کې هغه د پیغمبر علیه السلام په ژوند چې کم کتابونه لیکلي شوي دي د هغې یو فهرست تیار کړی دی نو هغه ویلی دی چې ما دا کتابونه وشمارل نو د پیغمبر علیه السلام په ژوند باندې تقریبا 2.5 کتابونه لیکلي شوي 2.5 کتابونه دا وړوکي تعداد نه ډېر غټ تعداد او بیا یو بل عالم راغی رفاعي صاحب هغه وایي چې نه دا تعداد ته غلط ښولی دی حق خبره دا ده هغه بیا باقاعده دې دپاره یو کتاب ولیکو څو جلده کې چې د پیغمبر علیه السلام په ژوند باندې حق خبره دا ده 10,000 کتابونه لیکلي شوي 10,000 کتابونه دا ډېر غټ تعداد دی ګورئ د یو شخصیت دپاره چې ته 30,000 کتابونه لیکې او د هغې نه پس هم د هغه محاسن د بیانولو له امت قاصري نه صحیح خبره دا ده چې د هغه محاسنو ته څوک نشي رسېد دا زمونږ د مسلمانانو وروڼو یو افسوسناک پهلو دی چې
چې د دونه عظیم شخصیت چې داغه په جون باندې 30,000 کتابونه لیکل شوي دي داغه په جون مونږ یو کتاب هم نه مطالعه کړی زه خاص کر د خپل نوجوانانو رونو ته وایم د کالج او د یونیورسيټو د سټوډنټانو ته وایم او بیا د مدرسو طلبه عظام ته وایم چې د پیغمبر علیه السلام په جون باندې کم از کم یو کتاب مطالعه کې یو کتاب وګورئ د دې مجلس ته چې مونږ پاسو نو داسې خبرې چې په یو غوږې وورو او په بل غوږې وباسو دا مقصد نه دی روړل پکار او ځان سره روړل پکار بلکې د دې مجلس ته ځان سره یو فکر اوسو یو نظریه اوسو یو سوچ اوسو چې دا کمې خبرې دلته وشوې په دې به زه څنګه عمل کوم پیغمبر علیه السلام چې لا دنیا ته تشریف نه راوړی نو داسې معجزات د هغې د راتلو نه مخکې او ارحاسات د هغې د راتلو نه مخکې ظاهرېده چې دنیا ته په خپله اندازه شوی وه چې هغه محمد رسول الله او محمد او احمد نبی را روان داسې اندازونو سره دا خبرې ښکاره کېدې کسرا په هغه وخت کې عالمي طاقت و کسرا بزان ته ډېر غټ طاقت وی د ده په مقابله کې کوچا د ده مقابله کولی شو هغه د روم او د قیصر د عیسایانو طاقت پیغمبر علیه السلام ولادت مبارک چې کله نږدې سو دنیا ته راتله نږدې شو او د هغې نه پس د هغو راتله مو شو دنیا ته نو یو شپه د کسرا خوب ولیدو د ښه په جوبن او طاقت کې و د ده حکومت انتهایی مستحکم و خوب یې ولیدو چې زما په محل کې یو زبردسته زلزله راله او د هغې زلزلې سره زما د محل د بلې نه 14 خښتې راوغورځېد او دی خوب ولا زړه اورپا و راپاسېدو سار چې کله راغی نو ډېر زیات طبیعت یې خراب ملګرو دې تپوس وکړو خیریت دی بادشاه سلامت وی خیر دی او غږ یې ونه کړو خبره یې پټه ناڅاپه یو استازی راغی هغه چې څنګه راغی هغه ته 2 بدترینه خبر واورېد یو خبر یې ورته دا واوره چې زمونږ کومه مذهبي سیندو او کوم مذهبي دریا وه دریای ساوا به ورته وي هغه ناڅاپه اوچه شوه اوبه پکې یو څاڅکی هم پاتې نه شو او دویمه خبره یې ورته دا وکړه چې په ایران کې د 1000 کالو نه کم زمونږ اور او خدای بلیدو دی آتش پرستو او خدای پاک په ځای به چې کم دی اور ته سجده ظالمانو کول وی د 1000 کالو نه چې کم اور بلیده هغه ناڅاپه بېګا مړ شوه او نوم یې نشته بالکل ختم شو بادشاه تحقیق وکړو چې دا څه وجه دا نادر واقعیت راځي خلک یې راغوښتو کاهنان یې راغوښتو جادوګران یې راغوښتو د خوب تعبیر کوونکي راغوښتو ټولو ورته په جمع ووی چې داسې ښکاري چې هغه آخري نبی محمد رسول الله ظاهر شوی او په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ یهودیانو ته خو دونه پته وه حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما 2 کاله عمر و چې د پیغمبر علیه السلام نه 2 کاله مشر و زه په مدینه منوره کې وم ماښام وخت و یهودیانو کې یو مشر یهودي و هغه بره ډیرې ته وختو او اوازونه کول یا معشر الیهود تعالو ای د یهودو ډلو راغونډې شئ راغونډې شئ د مدینې تمام یهود راغونډ شو دی غونډې ته ختلې دی خلکو ورته وی کور دې ړنګ شه څه غټه مسله راغلې ده چې تا مونږ ټول راغونډ کړو یوه د خدای ظالمانو په اسمان کې هغه ستوري ظاهر شوی دی چې کم د محمد رسول الله علامت دی حسان بن ثابت صاحب مونږ چې پته ولګوله په مکه مکرمه کې نو په هغه سار باندې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی پیغمبر علیه السلام چې کله دنیا ته راغی نو دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام والد محترم وفات شوی عبدالله صاحب پیغمبر علیه السلام له دنیا ته تشریف نه وراوړی چې د هغې والد صاحب وفات شو د هغې مور امینه بیبي چې وه ډېر په محبت باندې به د خیال سات او په خپله فرمایي چې په خدای مې د قسمي کله چې پیغمبر علیه السلام د دنیا ته راغی نو د ده د راتلو سره ماته د بصره او د شام محلات مخې ته ښکاره شوه او هغه راته مخې ته رال د دې تعبیر دا وه چې الله تعالی به دغه د شام او د مصر محلات مسلمانانو له ورکې هم هغه شان وشو د عمر صاحب په حکومت کې او 14 خښتې چې کمې را پرېوتې وې د کسرا په هغه خوب کې او د هغه په هغه بنګله کې نو د هغې تعبیر ولا تعبیر کوونکو دا وباسو چې 14 بادشاهان به ستا نه پس راځي او د هغې نه پس به
د دغه اخیری نبی والا کس راځي او هغه به ستا حکومت قبضه کوي په آرام باندې کېناستو څوارلس بادشاهان خو لا ډېر وروستو دي لیکن د الله تعالی قانون داسې وشو چې هغه بادشاه مړ شو فوراً ورپسې څوارلس بادشاهان رالو ډېر افراتفری کې زر در به قتلېده او مړه کېده به قتلېده او مړه کېده به او د حضرت عثمان سے په دور کې هغه فارس او هغه ځایونه الله پاک مسلمانانو له ورکړ څوارلس بادشاهانو پس د هغه څوارلسو خښتو دا تعبیر علا کل حال پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ یو صحابي دی هغه وایي چې زما والده محترمه په خپله خبره کې چې په کوم وخت کې پیغمبر علیه السلام ولادت کېده زه په هغه کور کې وم په خدای مې د قسم هغه کور کې نور او رڼاګانې وې او دا ستوري دونه رانږدې شو دغه کور ته ما وایي دا ستوري په ما باندې راپرېوت د امام الانبیا ولادت چې کېده پیغمبر علیه السلام راغی یتیم وه نیکه ته یې پته ولګېد عبدالمطلب ته هغه وایي د ده نوم به محمد محمد به ځکه نوم شي د ده تعریف به بار بار کېږي هر خلک به او هر قسمه خلک به د تعریفونه کوي هم هغه شان وشو تر قیامته به د پیغمبر علیه السلام تعریفونه کوي پیغمبر علیه السلام یتیم ماشوم پیدا شو د عربو دا یو دستورو چې دې کې به کله ماشوم پیدا شو نو دوی به بانډو ته لېږو د دوو خبرو دپاره یو خبره خو دا وه چې په بانډه کې دوی کلک لوی شي د ښاریې ژوند به د هغې نه خوښ وي کوم ماشوم چې په ښار کې لوی شي دی مړپسند دی دی په جنګ او جدل کې حصه نشي اخیستی ډله جوړي نو هغې به بانډو ته ماشومان لېږل چې په بانډو کې د ماشومانو کلک تربیت وشي چې سبا په جنګ او جدل کې دی کلک ولاړې بزدلي ترې ښکاره نشي یو دا وجه او دویمه وجه دا وه چې عربه په خپله ژبه باندې ډېر خفه کېدو هغو به وایي د ښار په ژبه کې ګډوډۍ شني خلطي د ښار عربي چې ده هغه صحیح نه ده او موږ د خپلو معاشرې ته وګورو د ښار پښتو چې هغه ګډوډۍ او د کلو پښتو چې هغه اصیله پښتو وي مزېداره پښتو وي هغې کې د انګلیش او د نورو ژبو چې کوم دی الفاظ نه یو ځای شوي دقه حال د عربو وي د ښار عربي مزناکه نه د دې بانډو ته ولېږې چې د عربي مزېداره چې کوم دی جوړ شي عرب په عربۍ باندې ډېر غټ فخر کوي او دا ژبه هم داسې ده چې د فخر لایقه ده د هغې ژبې به څه وی چې صرف د ازمري نومونه په هغې کې د 2000 نه سیوایي د دې ژبې مثل شته یو کتاب مې کتلو په هغې کې مې د ګبین دا نومونه راواړو په عربۍ کې عسل چې ورته موږ وایو شهد په اردو کې ورته موږ شهد وایو دا د عربۍ لفظ دی نو یو عالم په دې باندې کتاب لیکلی د ګبین په نومونو باندې نو هغه ما شمارل شروع کړو نو د ګبینې تقریبا 80 نومونه ذکر کړي وو او د تورې نومونه مې په شروع کړو نو د تورې نومونه هغه کتاب کې ذکر کړي وو نو د 400 نه زیات نومونه د تورې ذکر کړي وو په عربۍ نه پورې تمامې ژبې د عربۍ قرضداري دي یو نوی تحقیق راغلی دی چې نن سبا انګلیش چې څونه استعمالیږي جدید انګلیش دی کې د عربۍ د 10,000 نه زیات الفاظ استعمالیږي دا موږ احساس کمترۍ کې مبتلا یو چې انګریزانو پسې روان انګلیش پسې رواني په خدای قسم د انګلیش ستا قرضدار دی مسلمان ستا دا 1 2 3 چې انګریزان استعمالوي نوی تحقیق دا دی چې د اندلس یو مسلمانو د فرانس په بارډر چې کوم ملکو د مسلمانانو د لاندې تقریبا 800 کاله پاتې شوی دا 1 2 3 چې په انګریزي کې لیکي دا هغه مسلمان ایجاد کړي وو د هغې نه فرانسیسیانو واغسته فرانسیسیانو نه بیا انګریزانو او نن سبا انګلیش کې هغه د عربۍ هغه الفاظ استعمالي دا پیراډایس چې موږ په انګلیش کې وایو جنت دا د فردوس نه وتی دی د انګلیش کې یو لفظ دی بلایند لون ته وایي دا د بلا عین عربۍ نه وتی دی عربي داسې یو مستحکمه ژبه ده 200 کاله وشو چې انګلیش ایجاد شوی دی او د عربي 1400 کاله شوي دي د هغې په زور زیر کې فرق نه دی راغلی نو عرب په خپل ژبه به ډېر زیات خفه کېده نو د والدې دا سوچ شو چې یاره دا محمد رسول الله هم چې کوم دی زه دې کلي ته ولېږم دغه زمانه کې د کلو نه چې کوم دی یو قافله را روانه شوې وه په هغه قافله کې د پیغمبر علیه السلام رضایي والده محترمه حضرت سعدیه رضی الله عنها هم وه هغه وایي زه د خپل خاوند سره روان شوم د قحط دورو په دغه کال باندې قحط راغلی و څو خوځېدی نه شو او موږ خوراک دپاره چې کوم دی څه پیدا کولی نه شو ځمکې راته اوچې پرتې وې قحط او ایسم نو وی زه زما خاوند زمونږ سره یو اوښه وه بوډۍ او یو را سره خره وه او زمونږ د خاندان نورې زنانه وې د بنو سعد وی مونږ د کلي نه چې کوم دی را روان شو وی مونږ وی چې ماشومان به په مکه کې راواخلو
نو دی بزان سره دوه درې کاله وساتو نو دی مور پلار براله پیسې راکړي ځکه د مکې خلک مالدارو د بانډو په نسبت باندې وی مونږ چې راتللو زمونږ د ټوله قافله مخکې راغلې وه حضرت سعدیه وی چې زما د اخره چې وه دا د تلو نه وه زما د اوښه چې وه دې کې دا دونه بوډه شوې وه چې پیم پکې نه وه مونږ به د هغې نه پی اخېسته په هغې به م ګزاره کوله د تلو نه وه وی زما قافله د ټول نه مخکې لاړه او زه وروسته پاتې شوم وی زما په دې غېږ کې زما ماشوم عبدالله و دا د پیغمبر علیه السلام رضایي رور عبدالله بن حارث وی مونږ چې رالو وی زما د زوی جړل ټوله شپه جړا کوله وجه دا وه چې ما به خپل تی ته واچو نو یو څاڅکې پی زما په تی کې نه وه چې ما دله ورکړي وو وی زما خاوند به لاړو دا شارفي او د هغه اوښې نه به پی اخیستل هغه به یې لشل نو هغې کې یو څاڅکي پی نه وو وی دا کیفیت زمونږ ټوله قافله مکې ته ورسېده او مونږ ورپسې شو کله چې مکې مکرمې ته ورلو نو هغه تمامو زنانو زمونږ د قبیلې ماشومان راغستي وو او پیسې مو سره طی کړی وې چې تاسو له به دونه پیسې دونه غنم دونه څیزونه به درکو زمونږ د ماشومان بوځئ او د پیغمبر علیه السلام خوا کې او د هغه کور ته هره زنانه ورغلې وه خو چې تپوس به یې کوي دا یتیم دی نو هرې زنانه به ترې لاس ورسته کوي د ده پلار نشته مونږ له به پیسې څوک راکړي په تمامو ماشومانو کې په مکه کې صرف پیغمبر علیه السلام پاتې شو هغه د جاغاړه یو زنانه هم نه کېښوده وی دی یتیم دی پلار یې نشته وفات شوی دی نو موږ له به د دې مزدوري څوک راکوي حضرت سعدیه رضی الله تعالی عنها وایي چې زه لاړم ما ماشومان وکتو ټول ماشومان خلکو اخیستي و خاوند له رالم حارث لا دې وروسته مسلمان شو او حضرت حلیمه سعدیه دا مسلمانه شو پیغمبر علیه السلام رضایي مور محترم ما خپل خاوند ته ووایي چې ماشومان خو ټول خلکو اخیستي دي او یو یتیم ماشوم پاتې دی او بل هېڅوک نشته او یتیم ماشوم ځکه پرېښودلی شو چې د ده پلار نشته نو خرچه به موږ له څوک راکوي او ما ته خو ځان ډېر بدې ښکاري ټولو زنانو خپل غېږونه ډک کړو زما غېږ به خالي یا نو زه ځم چې دا یتیم ماشوم ځان سره راواخلم الله اکبر وی زه لاړم وی ما ته خپل خاوند وی چې لعل الله يرزقنا فيه برکه کېدای شي الله تعالی موږ له په دې یتیم ماشوم کې برکت واچوي ورځه پې حضرت حلیمه سعدیه صاحب وی زه لاړم د پیغمبر علیه السلام کور ته او پیغمبر علیه السلام اوده وه وی زه چې څنګه دې کور ته ورننوتم په دې کور کې رڼاګانې وي په خدای قسم وي زاریان او پیغمبر علیه السلام د سپینو ریخمو په کپړه کې پروت و او دونه مزېدار ښکارېده چې لکه څوارلسمه سپومې او د پیغمبر علیه السلام د بدن مبارک دی او زبردست خوشبو ختله ماشوموله وی زه ورلم وی دونه ښایسته ښکارېده وي اوده و ما وی اصله چې ارام ولا خراب کم وی په تندي مې ښکل کو بیا ترې راروسته شو وی مور ته مې وله وویل چې دا ماشوم مونږ له راکړي مونږ به د ده ډېر خیال ساتو وی هغه ماشوم د مور نه یعنې محمد رسول الله مونږ د مور نه راواغستو او وی ما دې غېږ ته راواچو وی چې غېږ ته مې راواچو وی خپل ځای ته رالمه وی خاوند ته مې وویل چې ماشوم خو ما راوستو نوم یې محمد دی نو ما دې خپل تی ته اچو ما دې ګس تی ته اچو زما دې ګسې سینې ته دې د خوله نه اړاموله وی ما دې بیا ښي طرف ته سینې ته ور واچو وی ښه طرف ته سینه فورا پیغمبر علیه السلام خپله خوله مبارکې واغست علما فرمایي چې دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا ګس طرف ته سینه چې وه دا د بل رور عبدالله و هغه هم دغه وخت کې د مور په غېږ او پیغمبر علیه السلام الله تعالی د دغه وخت نه په داسې طریقې پیدا کړی چې د بل چا مال یې نه دی استعمال کړی د بل چا حق یې نه دی استعمال کړی او ما چې د خپلې سینې ته څنګه ور واچو وی دونه زیات پی پکې رالو چې محمد رسول الله انتهایی موړ شوه او د هغې نه پس مې خپل زوی عبدالله را واغسته هغه د څو شپو نه جړل ارام یې نه و کړی د لوږې د لاسه وی هغه مې چې د سینې ته راواچو دونه موړ شو دونه وموړ شو چې په سینه باندې اوده شوه او هغه مې وټپو هلته مې سملو پیغمبر علیه السلام مې سملو وی خاوند ته مې وی چې لاړ شه دی اوښه کې وګوره که چې د پی پکې وی زما خاوند ورپاسېده او اوښې په لشېدو باندې شروع کړه وي تی بلکل ډکو او انتهایی زیات پی راکړو ما موسکو او زما خاوند د مغه پی وسکل وی خاوند راته وی چې په خدای مې د قسمي زموږ شان خو څه بدل غونته دی دا څنګه چل دی ما ورته وی چې داسې ښکارې دی ماشوم کې ډېر غټ برکت الله اکبر وی دا وخته د موږ نصیب راویښ شو وی موږ چې سهار شو نو راپاسېدو روان شو وی زه په دې خپله خره باندې کېناستم
د عربو دستور دا دوی په خرو باندې ګرځېده خو هغه دا خري نه دي ګوره دې باندې خو یو کس کیني په ځمکه به کیني هغه غټ خرو وه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام په خر سورلي کړې وه خو هغه خر د قچرو په شان غټ غټ وه هغې باندې دوه درې کسان کېناستي شو د اسونو غو شان دنګ دنګ وه نیده چې اخره باندې کېناستم نو هغه ډېره کمزورې وه مخکې منډې شروع کړې او دم په بعد روایتو کې راځي چې د پیغمبر علیه السلام مخې طرف ته او خانه کعبې ته مخ راواړو او درې پرې دا سر ښکته کړو سجدې ګویا الله ته وکړه او په منډه شوه او دا اوښه مونږ سره روانه شوه وی زمونږ قافله رستو پاتې شوه مونږ ترې مخکې روان وي په یو ځای باندې ودرېدو اول ته زمونږ د مو خپل قافلې خلکو راته وایي چې و د خدای ظالمان دا خو هغه خره ده هغه اوښه ده او تاسو هم هغه خلک یې دا دونه تاسو کې منډه د کم ځای نه راغلې موږ ته چې مونږ ته هم پته نشته خو د دې ماشوم برکت ښکاري خپل ځای ته ورسېدو چې کله ورسېدو نو د سارې په وخت کې خپلې ګډې بېزې ما غر ته وشړلې د قحط زمانه وه ماښام به چې د خلکو ګډې بېزې راغلې نو تیونه به یې تشو هغې به ترې تېر اخکو او پی به یې ته اخیستو نو یو څاڅکې پی به یې نه ورکو زما ګډې بېزې به چې د غر نه واپس راغلې حضرت حلیمه سعدیه وایي د هغې تیبه ډکو دونه پی به هم ترې واخیسته چې په خپله به مسکل ګاونډیانو کې به هم خرڅ خلکو په خپلو غلامانو را باندې کړه کور هم لنګ شه هغه طرف ته خپلې ګډې بېزې لېږې چې کوم طرف ته حلیمه سعدیه لېږي وی خلکو زمونږ ګډو بېزو سره خپلې ګډې بېزې ولېږلې بیا به نارې راغلې او صرف زمونږ ګډې بېزې به مړې راغلې دا د پیغمبر علیه السلام برکات وخت تېرېدو ډېر زبردست وخت تېرېدو د پیغمبر علیه السلام عمر تقریبا 2 کاله شو او د کور شاته د غر په ویښ کې دې لوبې کولې عبدالله دا د پیغمبر علیه السلام رضایي رور شیما دا د پیغمبر علیه السلام رضایي خور وه دا شیما چې وه دا د پیغمبر علیه السلام هغه خور وه چې ډېر وخت پیغمبر علیه السلام په خپل غیږ مبارک باندې ګرځولی نو دې ماشومانو لبې کولې او ناڅاپه دا یو ماشوم پکې را منډې کړې حضرت حلیمه سعدیه وایي زه په کور کې یم زما خاون هم په کور کې و په چغو شو چې هله زمونږ هغه د مکې قریشي محمد رور چې دی 2 کسان رالو هغې سملوسو سینې وله اوشلوله را منډې کړې هله دا د پیغمبر علیه السلام په اول ځل باندې د شق صدر واقعه وشوه پیغمبر علیه السلام سینه وشلولې شوه یو حضرت جبریل علیه السلام راغلی او دویم حضرت میکائیل او بعد روایتو کې اسرافیل علیه السلام راغلی دا حضرات رالو پیغمبر علیه السلام یې سملو په خپلو پیغمبر علیه السلام د حدیث بیان کړی دی وی زما سینې تر ښکته د نوم نه ښکته پورې اوشلوله او د دې نه زما د اول خو زما د دننه ټول نظام باقاعده ووینځلو او د جنت نه یو تس د سرو زرو په هغې کې دا وره هر څه پراته وه اور یې راواغسته زما د دننه نظام یې ووینځو د هغې نه پسې زما زړه روغ کړو ما ورته کتل دا زړه یې راله 2 ټوکړې کړو دې کې دننه یو توره ټوکړه وه هغې راوباسله لرې کړه دا د شیطان د وسوسو مقام و دا وخت کې فرشتو دې دا لرې کړی چې شیطان چېرته د پیغمبر علیه السلام زړه ته داخل نشي الله اکبر دا هغې راواغستو او د هغې نه پس زما دا زړه دننه پاک کو بلکل او بیا دا زړه بند کو زما په سینې کې دننه کېښودو او بله فرشته راله هغې زما دا ګېډه چې د دا یو ځای کوله زما بلکل ګېډه صحیح شوه او زه راپاڅېدم کله چې حلیمه سعدیه صاحب زه ورورسېدم وی څنګه چې ورغلم پیغمبر علیه السلام ماشوم و انتهایي مزېدار و خو رنګ یې تک زیړ شوی د ماشوموالي د وجې نه وي ما ورته ځان ته مې را نږدې کو او د هغې نه پس چې کوم دی پلار نږدې کو چې بچیه څه چل دی وي د هغه رنګ زیړ شوی چې نور نه پوهېږم دا کیسې راته وکړه د پیغمبر علیه السلام 4 پیرې شق صدر مبارک شوی دی 4 پیرې سینه د هغې سپړدلې شوې ده د الله د طرف نه او د هغې شق صدر شوی دی یو دا واقعه ده او دویم د 10 کالو عمر کې او دریم چې کله پیغمبر علیه السلام ته د نبوت دا بوج اوله کېدو د 40 کالو عمر کې او څلورم چې کله پیغمبر علیه السلام اسراء او معراج ته په دغه موقع باندې پیغمبر علیه السلام شق صدر شو وی بهرحال ما ته پلار ووی چې حلیمې دا ماشوم رسوه مکې ته هسې نه چې د باندې څه عیب ظاهره شي دې سره غټه واقع راغلی دې رسوه وی ما فورا چې کوم دی راواغستو او را مې رسو پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې چې کوم دی کافر وي شو 4-5 کالو ته رسېدلی و د دې نه مخکې وپېره حضرت حلیمه سعدیه صاحب مکې ته راوستې چې کله د 2 کالو شو خو دې مور ته یې وله ووی چې زه په دې ماشوم یریږم هسې نه چې د مکې وبا پې راشي نو زه به ځان سره واپس بوځم زړه کې دا وه چې دا هستي چې د ده په وجه خو مونږ په سرو سپینو کې لوبې کوو نو که دا رانه د مور ایثار کړو نو مونږ به بیا غریبانان شو
نو 2 کاله پس خو ما سره را پرېښودو اوس چې کله دا واقعه 4 کاله پس راله نو ما فوراً مکې ته ورسو وی مور ته مې حواله کړو مور راته وایي چې ولې ته خو ډېر په شوق کې وې دې ولې راوستې ما ورته چې بس ما خپل حق ادا کوه دې اوس واپس واخله ته ما ته وایي چې نه ته خپله واقعه راته بیان کا وی ما ورته ټوله کیسه بیان کړه ما ته وایي چې ته ګنې یریږې چې شیطان به زما د عزوي ته نقصان رسولي په خدای مې د قسمې دا ماشوم چې کله دنیا ته راغی نو ما د بصرا او د شام محلات په خپل سترګو باندې لیدلي او ما د ده نه مخکې خوبونه لیدلي وو چې الله تعالی د شیطان چې کوم دی نه پرېږدي دا د مور حالت د هغې محمد رسول الله په دې طریقې سره تربیت شو او لوی شو او د 40 کالو عمر کې د هغه لوی بوج هغې ته حواله شو د نبوت بوج او بیا تر مرګه پورې او تر وفات پورې 30 کاله داسې مسلسل مهنت چې د هغې رڼاګانې به تر قیامته پورې انشاءالله ښکاري پیغمبر علیه السلام معجزات انتهایی ډېر دي یو واقع کې راځي چې پیغمبر علیه السلام یو ځای کې اوبه کمې او دونه اوبه چې یو کس پې صرف اودس کولی شي حضرت انس رضی الله تعالی عنه د دې واقع راوي دي پیغمبر علیه السلام یې اوبه کمې دي او چې